اول ورځ قبرستان ته لاړم نو یو کاکا ما نه تپوس کوي وایي استاد زما دغه مور قبر کم ځای دی ای الله زما په دې اړه داسې چاړو لګېده مې کاکا مور ستا ده ستړي تا سره کړي دي پریشانې تا سره تېرې کړي دي پینې تا له در کړي دي رستړي تا سره کړي دي غمونه یې ستا تېر کړي دي پریشانۍ یې ستا تېرې کړي دي په مجازو ستا اوده شوې ده او ته لګیا یې د خپلې مور قبر زما نه تپوس کوې ای کاش چې دغې مور تا ته د قرآن یو ټکې ښودلی وې ای کاش چې دغې مور تا ته د دین لاره ښودلی وې ای کاش چې دغه پلار ته په دین باندې روان کړی وې ای کاش چې دغه پلار تا نه حافظ قرآن جوړ کړی وې د قرآن مینه ستا پړه کې اچولې وې قسم په خدای لاول دعا به خپل پلار له کوله عالمان نفسي قسم ورکوي وی د رمضان المبارک بابرکته میاشت تېره شوه وی په دعا کې مې اول پلار یاد کړی که اول ځان هم یاد کړی زما نه که تپوس کوې زه درته قسم بالله خورم چې ما په دې رمضان المبارک کې پر ختمونو پر شوګیرو پر شبینو پر تراوو پر ختمونو پر بیانونو کې اول خپل پلار له دعا کړې ده او پس د هغې نه بعد مې ځان له دعا کړې ده او دا یو مجربه وظیفه ده ګورې ښه چې وایي په دعا کې خپل مور پلار یاد کړ خدای تعالی به د وروسته ټوله دعا قبلوي و چې مونږ ورته چل خو وښایو که نه د دعا مونږ چې ورته چل وښایو که نه د قرآن مونږ ورته لاره وښایو د دین مونږ ورته لاره وښایو د جومات مونږ ورته لاره وښایو د دعوت تبلیغ مونږ ورته لاره وښایو د تصوف مونږ ورته لاره وښایو د تسبوح مونږ ورته لاره وښایو د الله پاک او د هغه د مینې که چېرته مونږ اولاد ته په دې زمانه کې جیلب واچو جیلب وروسته به مونږ ته جیلب نه اچوي ګورې ښه ما ته په دې وخت کې دلې جیلب وانچو وروسته دوی بیا مونږ پیزواني کوي داسې ده که نه ده لاس پې بر نه کړو چې زه ورته غوسه کوم نو مور یې رانه خلاصوي چې مور یې غوسه کوي نو زه یې مه کوه ماشوم دی وړوکی دی سمه شه او چې کله ورته لمونځ اواز کوي پلار نو دا مور به یوازې کښېنه نه مړه ولې ته چې دومره وې تا به مونځ کو شو نو په دې دواړو ویناګانو باندې چې مور یې ته بچ کوي پلار یې ته بچ کوي دا ماشوم غریب چې کوم دی د دین نه بچ پاتې شي د یو نه بچ نه شي د دین نه بچ شو د قرآن نه بچ شو د آخرت نه بچ شو د پل صراط نه بچ شو تله د میزان نه بچ شو د خدای تعالی د رحمت نه بچ شو ځکه چې دې مورم بچ کو پلارم بچ کو د څه نه د مونځ نه بچ کو وایي ته چې دومره وې تا به مونځ کو ته چې دومره وې تا به قرآن وې